یو ښکاري ولګېدو او د خپل طالب علم سه زیاتې وکړو. بیا یې د هغه لاس او خپې مات کړه په دې سوچ باندې چیرې زه د خپل شاګرد دا وفات کمه چې دغه کومه خبره ده چې هغه دفن شي. ښکاري مې ورته ځکه وویل ملګرو چې دته د قاري نوم ویل دا د قاري صاحب د نوم بې حرمتي ده او ټول داسې نه دي خو یو ځینې پکې داسې راشي چې هغه د ټولو مدرسو او د ټولو قاریانو نوم په شرمونو باندې وشرموي او د مسلمانانو زړه د مدرسې نه تور کي چې یاره زما بچی په مدرسه کې محفوظ نه دی نو زه د خپل بچی بیا چرته ولیږم. زما دا بچی به دیني تعلیم اخر په کوم ځای کې حاصلوي کوم چې زمونږ د ژوند مقصد دی مونږ دې ژوند ته رالیږلی شوي د دې دپاره یي چې ته به په دین باندې خپل ژوند تیرې نو دا زما ارمان دی چې زما دا بچی صالح نیکعمله غټ شي د دین کار الله جل شانه د ده نه واخلي نو چې یو ښکاري رالګي او هغه د ماشوم سره داسې قسم ظلم او زیاتې کوي نو بیا به زه دا بچی چېرته لیږم. دا واقعه په لاهور کې شوې ده پرون نابل ورځ غالبا دا واقعه شوې ده دا هغه پلار هغه بیان یې در باندې اورم. मैंने जाकर देखा तो मेरा बच्चा जो है कि वहाँ मौत के आखिर में सांस गिन रहा था और उन्होंने मुझे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भेज दिया. मेरा आज भी बच्चा जो है कि मशीन से जिंदा है और आखिर में सांसों में लड़ रहा है और अभी तक उस मौलवी को कोई सजा नहीं मिली है. ठाणे की कस्टडी में बंद है और मुझे इंसाफ चाहिए. پلار یې همت د انصاف میلاو شي. انصاف کم دی د ښکاري د خولې دا وینا ده چیرې دا چې کوم ماشوم دی نو دا ما بوتلو د ده سره ما جنسي تشدد وکړو بیا دا ماشوم ما د دې وجې د ده لاس او خپې او هر یو اندام مات کو کوشش کوو چې دا ماشوم وفات شي خو الله جل شانه د دغه ماشوم دغه دانه په دنیا باندې لیکلې وه خو د ډاکټرانو اوس څه اپیل دی د دعا اپیل دی چې د ماشوم کې څه نشته دی بس صرف دعا ورله پکار ده چې دعا ورته وشي په دعا به دا ماشوم را ژوندی کیږي او دا به برابریږي که نه دا ماشوم 95% په ده کې څه نشته دی. دا حالات دي. اوس تاسو کتلی شئ که نه په کراچۍ کې یو سمندري سیلاب را روان دی 200 دی که څه دبره 200 کیلومیټر د کراچۍ نه اخوا دی 30,000 چې کوم کسان دي یا 10,000 دغه شان یادېږي چې هغوی نقل مکاني وکړه هغوی د هغه ځای نه لاړل په کیمپونو کې اوس اوسیږي. نو افسوس خدا دی چې د الله جل شانه د دې عذاب نه موږ څومره یریږو. دغه خلک بخنې زه دا خبره کوم خفه پرې رانه نه شئ د دې سمندر په دې غاړه باندې به څومره خلک وو چې هغوی به د دین خیال نه ساتو هغوی به د اسلام خیال نه ساتو په داسې طریقه به د سمندر په دې غاړه باندې ګرځېدل چې تا به دا ویلم نه چې دا اسلامیه جمهوریه پاکستان دی او د سمندر په غاړه باندې اخر داسې څه دي نو که نوجوانان مطلب نو څه لپاره به تاسو پوهېږئ نو اوس دغه د عذاب را روان دی اوس دې څوک لاړ شي که د سمندر په غاړه باندې دې وګرځي څوک دې هغه خپله منماني وکړي صرف اواز شوی دی چې د الله جل شانه عذاب را روان دی او څوک نشي ورتلی هغه د سمندر غاړې له یو 2 ورځې مخکې پرله پسې 2 ورځې مسلسل زلزله راغله تاسو به په خبرونو کې کتلي دا حالات چې دې طرف ته روان دي او عذابونه راځي نو عذابونه به نه راځي چې یو ښکاري لګي هغه د ماشوم د لاس نه سپاره یو سیټ تکوي او په دې سوچ یې روانوي چیرې زه د ده سره جنسي تشدد وکړم بیا دومره د الله یره پړه کې نشته دی چې ته د ده لاس ماتوه د دې خپې ماتوه د ده هر یو اندام ماتوه په څه سوچ باندې چیرې دا ماشوم زه وفات کړم خو زه یم چې دا یو لاس یې مات کړی پړه کې به یاره نه وه دا بل یې مات کړی پړه کې به یاره نه وه نو الله جل شانه هغه عذاب په ده باندې مسلط کو الله پر خپل ګریپ کې راونیو دنیا ته مو شرمو اکثر مونږ ته دا خلک وایي تاسو داسې ویډیوګانې مه شیر کوئ دا درته ښایو چې وګورئ دا ذلیله خلک دا بې غیرته خلک وګورئ د خپلو ماشومانو خیال ساتئ خپل ماشوم پسې مدرسې ته ځئ خپل ماشوم پسې سکول ته ځئ دا هغه حالات ګورئ هغه نه ماښام تپوس کوئ بچی په سکول کې د ټایم څنګه تیر شو بچی په مدرسې کې څنګه تیر شو نو دا د سنګسارولو نه دی دا څه دلته کې خو قانون خیریت دی چې یو کس له پکې سزا ورکړلی شي یو کس پانسي کړی شي د یو کس نه پوستکې واړولی شي او سریعام هغه د دنیا ته وښیي چې ده دا جرم کړی او د ده دا سزا ده نو بیا سوال نه پیدا کېږي که بلې وکړي ما مخکې ویډیو کې مې ویلي بیا هم درته ویم چې په جیل کې په دې سړي باندې تاسو څه کوئ
دال به ختموي سہولت مو ته جوړ کړی دی چې بهاري خلک نه پرېږدي راشه بوځه جیل ته هلته به ښه مزېدار روټۍ موټۍ خوري او حساب کتاب به نه مني نو د خدای خاطر وکړئ چې دې خلکو له سزاګانې ورکوي دې له پانسي ورکوي دې خلکو له عبرتناکه سزا ورکړي چې نور خلک دې عبرت واخلي چې څوک داسې قسم کردار نه کوي نو الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي الله دې په دې پاکه خاوره پاکستان باندې خصوصي رحم وکړي یعنې د رحم قابل یو نو دغه عذابونه را روان دي او بیا سوچ کوو ځان سره کلکې وایي یا الله خیر یا الله خیر مخکې ولې نه وی چې یا الله خیر مخکې ولې د سمندر په دې غاړه باندې چې دا ته کومې کارنامې کې دا ولې نه بندې د الله جل شانهو نه ولې نه یریږي د الله جل شانهو د عذاب د راتلو نه مخکې توبه وباسئ الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتئ چېرته هم یې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دې وي الله په امان